په دغه طریقه دغه قیدیانو سره چې کوم د نبی له سلام تکلم وشو بیا چې دا کم مردار شوي د مشرکان ما تاسو ته ویل او بیا کسان پکې دا مردار شوي 22 کسان پکې صرف د دې مشرانو دا نبی له سلام امر وکړ الته یو خوشې کویو چې وب پکې نه وي جوړ کویو وب پکې باندې شوی نبی له سلام په دغه لاشونو امر وکړ دا راکاږي او دی کوی ته خطه ورګزار کړي دغه مشران نبی له سلام چې عتبه پکې او شیبه پکې ابو جهل پکې دا ټول نبی له سلام مبارک امر باندې دغه قوله به بدر چې د بدر دغه کم کوی او دا وچ کوی دې ته ورغورځولې شو 3 ورځې پکې پراته او د امیه ابن خلف دام نبی له سلام صحابه ته امر وکړي دې مور واچوي دي کوی ته وای چې وکړو هغه په خپل ازغره کې دنه پړسېدل او خراب شوی نور چې خزاون لکه نور تس خواله جوړېده نبی له سلام امر وکړ په غزه په خاورې واړولې شو په غزه ډېرې کړ او درېم ورځ بعد نبی له سلام مبارک راځي او په دغه کوی په دې سر باندې ودرېږي او تغاک کوي یا عتبه ابن ربيعه اے ابو جهل او اے شیبه اے فلانیه سلیرش کسان ورچې ولاندې دي سلیرش تو کسان د بخاری روایت ته نبی له سلام تلفاس ودرېدو आवाज ورته کوي او بیا ورته وای اے کافرانو تاسو سره چې الله تعالی کوم وعده کړی و هغه محق بیا مونږ د بیا نه مونږ لا موږ څه چې الله کوم وعده کړو موږ حق بیا مونږ کله سره الله تعالی د مدد وعده کړی و چې مدد بدر سره کومه تاسو صلی الله تعالی د عذاب او جهنم ته رسول وعده کړی و تاسو ورسولې کوي نه رسولې دا خبره ته نبی صلی الله علیه وسلم وکړه عمر رضی الله عنه وړاندې شه د الله رسول دا خو مړی دي او دسی مړی دي اجساد لا ارواح فيها اجساد جسدونه دي روح پکې نشته دي تاسو سره خبرې کوي دا ستاسو خبرې اوري نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي عمر دا تاسو نه زیات اوریدونکي دي ولکن لا یجيبو خو جواب نشي راکولای وینه شو خبره تاسو نه زیات اوریدونکي دي تاسو دومره زما خبره وس نه اوري لکه دیو چې څومره اوري خو دیو ماته جواب نشي راکولای او تاسو جواب راکولای شي فرق صرف دومره دی خبره زما په ونشو دې نه اوس په امت کې یو لوی فتنه جوړه شو دا مسله د صحابه په دوران کې هم اختلافي و او د صحابه په دوران کې د کفر او د شرک نه وختلې کدي لاندې امت چې څومره اختلافي کړه هاي مړي اوري کنه اوري نو حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وی نوري هم صحابیه ده نبی له صلوات و سلام مبارک بیبی ده لوی علم الله تعالی ورکړی دی دا مبارک فرمای نه اوري خو بیا نور علما فرمای چې نه دی ورستو رجوع کړي ور خپل قول نه به دې ته رجوع کړي و چې اوري دلیل څه شی وای وای د دې رور چې کله وفات شو حضرت عبدالرحمن بن ابي بکر دا نو د دې رور د وفات په وخت کې او د ټلیفونونو دا سپیسیم نو چې چاره غوښتلې و دا بل ځو چې کله رانه د رور د فن شوی قبر باندې ودرېږي رور تغا کوي عبدالرحمن بن ابي بکر کچرته کې ز موجوده و استاد جنازه په ټیم باندې زه ته قبر ته نه راغلی خو زم موجوده نو متوفات شو زکه ستا قبر ته عالم علماء فرمایي کچرته د دیوس د نظر نه وی چې دا د مړی اوري ولې ته د خبرې غولې خدای وی نظر شو چې اوري کنه بهرحال مسله د صحابه په دوران کې او داغي په زمانه کې مختلفون فيها بعض صحابه کرام په دیو چې مړی نوري اکثر او زیات صحابه په دی باندې چې مړی اوري بیا دی امت کې هم لاندې راتل تابعین تبع تابعین پس پس راواخلا زما استاد دوره پورې دی زمانه پورې اکثر په دی چې اوري لګ په دی چې نوري خو یو بلته مشرک ندی ویلي یو بلته کافر ندی ویلي یو بلته بدعتي ندی ویلي ځکه د دوانو سره چې کوم دی مقتدیان شته په صحابه او تابعینو کې او دې ته چراوه رسیدله خبره اوس چې څوک کوئی مړي اوري وای دا مشرک دی دا ورته کافر دی څه وای کنه وای خانو چې وای نو نبی صلی الله علیه وسلم چې ته ودرېدو په دې کوی په دې غاړه باندې आवाज او تو کوم عمر زمو تاسو کې مبارک ته جواب کې چې دی اوري او جواب نشي را کولای به دې ته څنګه یا دغه بخاری شریف چې راواخلي کتاب الجنایز کې امام بخاری بل روایت راوړي نبی اسلام فرمایي امړ چې کله قبر کې کی خدای شو خلک تر وفشي نو دا مړ لا يسمعوا قرع نعالهم دا مړ د خلکو د پونو کشاره او د کشاره څومره کمزورې موت یو نه یو کنه خپل خپل کشاره خو دې لاندې په دې قبر کې ورزي نو ما حدیث پاک د بخاری نبی صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي نو دوه احادیث په دې کې وارد دي
دوړ بخاری حدیث می ته ویلا کنور پس زما نور پکې بشمار احادیث وارد دي چې مړی اوریدل کولای شي الله تبارک وتعالى تعالی اورول کوي خبره باندې ورسېده خدای مقصد چانه بیان کړی چې دنیا کې څومره आवाजونه دي یو کبه غاني غږی یو کبه جانی دی او کله دې زندار جو هر سبا ورې دام چانه دی او چې لاړ شي ورته ودرې